دې ویډیو کې در سره د خوږ نبی یو درې ډیر ښکلي حدیثونه شیر کوم جی. لومړنی حدیث دا دی چې زمون خوږ نبی فرمایلی دی چې دا اوه کاره ضرور کوئ او دا اوه کاره داسې دي چې دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق هم دی. په دغه اوه کارو کې لومړنی کار چې کوم دی جنازې سره تلل. یو مسلمان مړ شو نو د هغه جنازه کول دا د هغه بل مسلمان په تا باندې حق جی. جنازې سره تلل چې کوم دی. دویم کار چې کوم دی د مریض عیادت کول. یو کس بیمنن سبا خو ګوره یو ټرند جوړ دی. مریض ته پوسته چې لاړ شي هلته مریض هم ډسټرب کي هغه سره ناستم وي هلته روټۍ لم پاتې شي هلته مریضان وي او څه په کور باندې دی بوج شي. چونکې د مریض عیادت داره چې ته ورشي ته به 15 منټه یا 10 منټه تیرې دعا به کوې مریض ته چې الله دې تعالی روغ صحت درکړي. دعا له به ورځي د هغه د روغ صحت دعا به کوې. او که چېرې مریض سیریس کنډیشن کې وي نو بیا به د هغه لواحقین چې کوم وي د لواحقین نه سوري د هغه کور والا چې کوم وي ای سره به د مریض عیادت کې او دعا به کوي او ډېر به نه ایسارېږي. لکه دا سنت طریقه ده. مونږ چې لاړ شو چې هلته په ګنټو ناسته او تلې د مریض ته پوسته یو کیسې پکې نورې وکړو. بله خبر بل دریم نمبر کار چې کوم دی چینګ مطلب انتروشې کول. یو بل مسلمان انتروشې وکړو د هغې جواب به ته ورکړې. هغه به وایي شکر الحمدلله او ته به ورله وایې یرحمک الله. که هغه شکر الحمدلله هم نه وي خو ته به یرحمکم الله ضرور وایې جي. ورپسې بیا چې کوم دی څلورم کار دعوت قبلول جي. یو مسلمان تعالی دعوت درکو به ته قبلې دا نه چې ته ولې نه مړه ځنې موزګار سړی خپل کار کوه بیا به شي یا فلانه یا ډنګړې دعوت پکې او دعوت خو نن سبا هر انسان قبلوي مړه اوله څوک چې دعوت په نه قبلوي. پنځمو د مظلوم مدد کولو چې په یو کس باندې ظلم کېږي نن سبا دا شی نشته که په یو کس ظلم کېږي مونږ یې تماشې ته ولاړ یو جي ګورو صرف. بل شپږم نمبر کار قسم خوړلو والا قسم پوره کول او اووم نمبر کار چې کوم دی د سلام جواب ورکول. نو دا اوه کاره زموږ خوږ نبی فرمایلی دي چې دا ضرور کوئ. دویم حدیث ښکلی حدیث دا ډېر زبردست خبره ده په دې کې چې د ستا ټول نه بهترین صدقه هغه صدقه ده چې کله ته تندرست یې او په هغه وخت کې ته صدقه ورکړې چې کله تا سره مطلب مال کم وي او د مال هرس ته سیوا وي او د تنګدستۍ یره در سره هم وي او د خوشحالۍ جستجو دې هم وي چې په ما به خیر وضع راځي یا به الله پاک مال لکه صدقه په داسې ټایم کې ورکول چې تا سره تا له خپله د پیسو ضرورت دی او هغه ټایم کې ته صدقه ورکړې یا ستا خپله د مال او د دولت را جمع کولو لالچ دی په داسې ټایم انسان باندې راځي چې وایي ښه ډېرې پیسې وي را سره او بس ښه ډېرې پیسې مې ګټلې وي نو په دغه ټایم چې ته صدقه ورکړې نو هغه یو بهترین صدقه ده د انسان. دریم حدیث جي زړونو ته هم زنګ لګي دا تاسو له پته ده زړونو ته هم زنګ لګي دا د مونږ خوږ نبي فرمایلی دي چې زړونو ته هم زنګ لګي څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي لکه یو اوسپنه د هغې به ته چې اوبه ورشي هغه زنګي شي نو دغه رنګ زړونه چې کوم دی انسان چې کله ډېرې ګنایانې کوي نو د هغه زړه ته زنګ لګي. نو زمونږ خوږ نبي فرمایلی دي چې د زړونو زنګ د قرآن شریف عبادت سره د قرآن شریف تلاوت سره او د مرګ یادولو سره تاسو کموئ. لکه چې یو زړه چې کوم دی هغه له کله زنګ ولګي ډېرې ګنایانې وکړي هغه د عبادت طرف ته زړه نه کېږي یا مونځ ته د هغه زړه نه کېږي یا ښه کارونه هغه بیخي اړو چېرته هفته پکې تېره شي میاشت تېره شي او هغه د جومات مخه ونه ویني یا چېرته ښه کار ونه کړي نو مطلب د زړه ته زنګ لګېدلی دی. نو دا زنګ چې کوم دی د قرآن شریف تلاوت کولو سره اور خپل مرګ یادولو سره دا زنګ چې کوم دی د زړه لرې کېږي چې دا د مونږ خوږ نبي فرمایلی.